کو دې مسلمان وې د بخپل ګیله چرته طیب اردوغان ته کړې وا کو دې مسلمان وې د بخپل ګیله چرته تبلیغ والا جماعت مشر ته کړې وا کو دې مسلمان وې د بل اسلامي دنیا یو مشر ته اگر کو برای نام وی هغه ته خپل ګیله کړې وا د تمام د عالم کفر نه ده د توقعوم د عالم کفر نه ده چې اے ډونالد ټرمپ ته زما په سر د شفقت لاس ولې نه کړې ته په پاکستان کې دا د ختم نبوت دا قانون او دا ترمیم دا په عمران خان باندې ولې نه ختمې لږ زور پې راوله تا پې زور راوستلو هغه آسیه ملعونه رها کړله تا پې زور راوستلو هغه عبدالشکور رها کو تا پې زور راوستلو هغه وجیه الحسن رها کو 41 قیدیان په توهین رسالت کې سزا یافته د پاکستان په جیلونو کې نور هم باقی مانده پاتې دي او لیست د یو ایس کمیشن آن ریلیجس فریډم د طرف نه حکومت پاکستان ته ملاو دی چې دا یو څلوېښت باقی مانده ګستاخان رسول به هم رها کوي د پاکستان نه روزانه مدینې ته خبر د خفګان رسي د پاکستان نه روزانه جنت البقیع ته د خفګان خبر ورسي نبی مهربان څوک چې پتا خنجر چلی اسلامی جمهوریه پاکستان هغه با عزت رها کوي موږ ډېر په لوی امتحان کې یو موږ وایو د مدینې جانانه د پاکستان امتیان دې په ډېر لوی امتحان کې پراته دي د پاکستان عاشقان دې په ډېر لوی امتحان کې دي موږ نه غوښتل زموږ د پاسه دا حاکم مسلط کړی شوی دی اوس د داسې فیصلې کوي چې کله کله زموږ د خپو نه ځمکه وتښتي چې ربه چېرته اجتماعي قهر راباندې نازل نشي په کومه خاوره د نبي علیه السلام عزت محفوظ نه وي هغې خاورې ته رب ذوالجلال د رحمت په نظر نه ګوري یاد ساتئ د دواړو جهانو سردار مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ورته فرمایي وی دا الله حبیبه د احد کې در باندې ډېره سخته راغلې وه هل لقیت اشد من یوم العقبه دینه سخته در باندې چېرته تېره شوې ده د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي یا عائشه لقد لقیت من قومک ما لقیت ستا د قوم نه ماته ډېر اذیتونه تکلیفونه را رسېدلي دي زه چې د مکې خلقو خفه کړم زه طایف ته لاړم طایف کې یو د مکې یو سردار ابن عبد یالیل ابن کلال هغه باندې مې د اسلام دعوت پیش کو هغه د طایف ځوانانو ته ووی وی دا سړی چې کله ستاسو په مخه در تېرېږي دی په ګټو وولئ نبی مهربان فرمایي زه په لاره ور تېرېږم څوک را باندې د کاڼي ګزار کوي څوک د یو سیز ګزار کوي څوک د بل سیز ګزار کوي زما وجود دردمن شو فلم استفق چرته د آرام ځای نه میلاوي په لاره روان یم الا بقرن الثعالب قرن الثعالب نومي مقام ته ورسېدم زما د وجود هر اندام درد کوي دا نبی مهربان دی دا د چا په سر چې الله کائنات پیدا کړي دی هغه عظیمه هستي ده زه دمې ته کېناستم په دې کې وریځ راغله ما باندې به سورې وشي وریځ نه اواز راغی وریځ نه یم انا جبریل زه جبریل امین یم وهذا ملک الجبال او دې وریځ کې را سره د غرونو فرشته الله پټه را لېږلې ده غرونو فرشته نبی علیه السلام باندې سلام پیش کړي د الله حبیبه رب را لېږلی یم ستا په تکلیف باندې الله ډېر خفه شوی دی او ما ته فرمایلی دي فرشتې لاړه شه او د نبی مهربان نه پوښتنه وکړه کو غواړي نو زه به د طایف دا خلق د دوو غرونو ترمنځ چکني کړم نبی مهربان ورته فرمایي بعثت رحمة للعالمین زه رحمة للعالمین یم ای د دې دنیا غیر مسلمو نبی مهربان خو ستاسو په حق کې هم دومره مهربان و ستاسو سره هم چېرته سختي نه ده کړې تاسو ته هم تکلیف نه دی در رسولی ستاسو باره کې مونږ ته ویلي دي دماؤهم کدمائنا د دوی وینې
دا د مسلمانانو د وینو په شان محفوظ دي. کوم غیر مسلم چې په دار اسلام کې پاتې کیږي، دارالمسلمین کې پاتې کیږي، هغه ته بس نه وایي و اموالهم کاموالنا، او د دوی مالونه ستاسو د مالونو په شان محفوظ دي. دی به وجنه نه غیر مسلم او اقلیتو ستاسو تحفظ، دا خو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی دی. زما محترم ورونو، هغه نبی مهربان چې د هغه په تکلیف باندې رب ذوالجلال ډېر خفه کېږي، تاسو مې تپوس کوم. نبی مهربان چې د کفارو په خبرو خفه شو، الله ورته قرآن کې تسلی راولېږله، لا یضیق صدرک بما یقولون. دوی به خبرې په تا پسې کوي، زما حبیبه وګوره ته مه خفه کېږه، ښه ته د دوی په خبرو مه خفه کېږه. معمولي نه خو دې زړه کې نبی علیه السلام دا خطره محسوس کړه، فترة الوحی ده، وحی منقطع شوله. ولې څه چل وشو؟ الله قرآن کې آیتونه نازلي، والضحا، زما دې قسمي د چاشت په وخت باندې، واللیل اذا سجا، زما دې قسمي د شپې په هغه تیاره باندې چې دا خوره شي. ما ودعک ربک وما قلا، الله دوه قسمه خوري، بیا وایي ما ته نه برېښي، ما ته نه برېښي. هغه عظیمه هستی چې په کائناتو کې په کومه خاوره د هغه توهین او بې عزتي کېږي، رب ذوالجلال به هغې خاورې ته د رحمت په نظر نه ګوري. مونږ په دې یریږو. ربه چېرته د آسیې او د سلمان تاثیر د وجې نه، چېرته د وجیه الحسن او د عبدالشکور د وجې نه، ربه د دغې ګستاخانو د وجې نه، چېرته د مشال او د یو بل بدبخته د وجې نه، الله په مونږ باندې اجتماعي عذاب را نه شي. مونږ د دې ورځې نه یریږو. مونږ تاسو چې نن دلته راجمع شوي یو، مونږ د براءت اظهار کوو. ربه مونږ د ګستاخانو ملګري نه یو، ته ګواه شه. الله مونږ د قادیانیانو ملګري نه یو، ته ګواه شه. اللهم فاشهد، ربه ته ګواه شه. زمونږ دغه وسو مونږ ته علماو دعوت راکو، مونږ د دې په دعوت باندې لبیک ووایي. مونږ دلته راغلو، دی چې وی ختم نبوت نو مونږ سره زنده‌باد ناره ولګوله. الله ستاسو کرم دی چې زما په ژبه د خاتم النبیین د زنده‌باد ناره نصیب کړله. الله ستاسو کرم دی چې زما په ژبه باندې د ناموس رسالت زنده‌باد نارې در نصیب کړلې. په دې وطن کې داسې ژبې شته دی چې د نبی مهربان ګستاخي کوي. زما محترم ورونو، هغه د قادیانیت فتنه، هغه چې کله پاکستان جوړ شو، دا وطن زموږ مشرانو دې دپاره غوښتلو چې موږ به بیا د ختم نبوت جلسې ته ضرورت نه وي. ولې؟ زما محکمه تعلیم به زما نوي نسل ته د اول نه راواخله تر ماسټر لیول پورې بنیادي عقاید ښیي. ځکه د محکمه تعلیم کار څه دی؟ صرف د یو سړي نه یو کلرک وغیره جوړول نه دي، هغه ته بنیادي عقاید ښودل، هغه ته بنیادي اسلامي دینی تعلیمات ښودل، دا اولین مقصد دی. بدقسمتۍ نه داسې ونه شوله، پاکستان کې د داسې خلکو اقتدار راغی چې هغوی سره د دې خبرو اهمیت نشته دی. تحریکونه وچلېدل د قادیانیت د سرکوبۍ دپاره. د 1953 تحریک وچلېدلو، 1974 تحریک ختم نبوت شروع شو. الله رب العالمین پاکستان ته دا سعادت نصیب کو چې په 7 ستمبر 1974 باندې د پاکستان د قومي اسمبلی او د سینټ د مشترکه اجلاس نه په اتفاق رائے سره دا آواز پورته شو چې قادیانیت مرداباد، ختم نبوت زنده باد. دیارلس ورځې زمونږ ایوان هم په ختم نبوت باندې دلایل اورېدلي دي. زمونږ د ایوان درو دیوار هم د ختم نبوت د دلایلو باندې ګواه دی.
11 ورځې په میرزایي ګروپ او 2 ورځې په لاهوري ګروپ زمونږ اکابر مشرانو زمونږ په وټونو باندې په اسمبلی کې د ختم نبوت چوکیداری کړې ده او هغه جنگ باندې الله رب العالمین مونږ ته د سیاسي میدان په برکت سره او د پارلیمنت په برکت سره او زمونږ د خپل اکابرو په اخلاص سره او د الله په نصرت سره د میدان کې الله مونږ ته کامیابی را نصیب کړله او د آئین پاکستان په دفعه نمبر 106 او 260 کې ترمیم وشو دفعه 106 کې څه دي دفعه 106 کې ترمیم تا د هغه وخت وزیر خزانه عبدالحفیظ پیرزاده نو تیار و دا زمونږ او ستاسو د اکابرو د حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مولانا غلام غوث هزاروی صاحب رحمت الله علیه زمونږ د دې اکابرو بزرګانو د هغې محنت و چې هغې د 22 اګست نه تر 7 سپتمبر پورې دا درمیاني ورځې ټولې په عبدالحفیظ پیرزاده په نصرت بوټو او په ذوالفقار علي بوټو باندې محنت کړی دی او د آئین په دفعه نمبر 106 کې په ترمیم مجبوره کړي دي دفعه نمبر 106 کې دا لیکلي دي چې د هرې صوبې نه به اسمبلی ته په مخصوص نشستونو باندې غیر مسلم خلق وردن نه کیږي په هغې کې به په هغه وخت کې دا صوبه سرحد و یو منبر به د صوبه سرحد نه وي یو به د بلوچستان نه وي 2 به د سند نه یو 3 به د پنجاب نه وي او غیر مسلم به څوک وي لیکلي و پکې یو به هندو وي یو به سیکي یو به مسیحي وي او یو به پکې پارسي وي او یو به پکې شیډول کاسټ یا اچوت وي او شپږم نمبر نوم پکې نو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه اصرار کو چې شپږم نمبر نوم پکې د غیر مسلم قادیانی ولیکي خبره چې ښکاره شي په پټه باندې خبره نه کوو د پاکستان په آئین کې به د غیر مسلمو په لیست کې د قادیانی نوم لیکي عبدالحفیظ پیرزاده مفتی صاحب نے تپوس کی مفتی صاحب ان کا نام ہم کیوں لکھے یہ اور جو اقلیتیں ہیں انہوں نے تو یہ مانگا ہے ہم سے ہمارے لیے کچھ سیٹس آپ متعین کریں مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي دا خو زمونږ وسات ظرفي ده چې قادیانیانو په غیر مسلم اقلیتونو کې سیټ غوښتلی نه دی موږ ورله د خپل طرف نه ورکوو هغه ورته وایي چې د میرزایي نوم ډېر بیکاره دی او په آئین کې خو د الشخصیاتو نومونه نه وي مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب نوم پکې شته که نه نو هغه ورته وایي چې د میرزا نوم دا خو ډېر پلیت سړی دی او قائد اعظم محمد علي جناح خو بالغ پاکستان